مینوالو په دې ټیم باندې زموږ سره نوموړی صحافي عیسی خان خیل په لاین دی. عیسی خان خیل نه به تپوس کوو چې هغه د سوات په موجوده سیاسي حالاتو باره کې څه خیالات لري. جی عیسی خان خیل دا راته ووایي چې بله ورځ په سوات کې د پی ډي ایم جلسه ده، نو تاسو هغې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا جلسه به څومره کامیابه وي؟ زما رایه خو دا دی چې پی ډي ایم جلسه چې دا هغه خو به کامیابه نه وي، ځکه چې په 4 جولای باندې کومه جلسه چې دا په هغې کې د دوی نه د پیپل پارټۍ او چې دی نو هغه پی ډي ایم کې شامل نه دی، نو په دې وجه باندې چې دی نو پی ډي ایم جلسه ناکامه ښکاري. دویم اپشن دا دی چې مولانا فضلالرحمن صاحب شرکت کوي په جلسه کې، نو دومره به وي چې کم از کم د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي کارکنان چې څومره دي هغو زیاتر مولانا صاحب نه راځي، نو که شرکت کوي نو بیا خو به انشاءالله دونه به وي چې یاره کامیابه جلسه وي. خو که هغه شرکت نه کوي نو بیا خو به بالکل ناکامه وي، ځکه چې د دې نه مخکې مسلم لیگ نون والا جلسه کړو، هغه تقریبا 3.5-4 کسان لږ بګ چې دی هغه یې راټول کړو. د دې نه علاوه چې دا نو د دوی وهلو هغه کامیابه جلسې چې 2 ګرونه دي، یو د کرکټ سټیډیم او یو د فوټبال دا کوم دغه چې دی، که دا ایریا دو فل کړه نو په دې کې به دا مونږ دا ومنلی شي چې په دې کې د جمعیت علما اسلام، د مسلم لیگ نون او دغه شیرپاو خان او اچکزۍ پارټۍ کوم کارکنان چې دي هغو شرکت وکړو او دا کامیاب جلسه ده. خو که هسې د فوټبال دا ګراونډ چې کوم چې په ماضۍ کې څنګه جلسې کېږي هغه شانتې ډک کړی شي او په سړک کې خلک ولاړ او د شور شا لپاره یو څو کسان بلډینګونو ته کې ختلي، نو دا به یوه ناکامه جلسه وي. د پی ډي ایم جلسه چې دا هغه ځکه چې په دې سوات کې کېدل چې دي نو دا په اولني ځل کېږي او نو په دې وجه چې دی نو پته خو به بیا په هغې ورځ باندې لګي، خو داسې کامیابه جلسه ځکه نه ښکاري چې د دوی په منځ کې اتفاق نشتي په خبرو کې، په ډیسپلین کې او په دغه کې دلته کې لوکل سطح باندې د سوات په سطح چې کوم د پی ډي ایم د څلورو پارټیانو کوم مشران دي یا دغه دي، نو هغوی یو بل سره د دې په هکله څه داسې میټینګ نه دی کړی چې آیا لایحه عمل به صحیح، نو دې ته کامیاب ترین نه شي ویلی. پکار خو دا وه چې د جمعیت علما اسلام او د مسلم لیگ نون او د شیرپاو خان او د اچکزۍ محمود خان اچکزۍ صاحب چې دی د هغوی کم د سوات کم ضلعي سطح باندې کم تنظیم دی یا مشران دي، پکار ده چې هغه ناست وي او د هغې دپاره یو لایحه عمل چې دی هغه طی کړی وي. ځکه چې اوس داسې ښکاري چې دلته کې هر یو کس چې دی هغه ځان له خپل بینر یې لګوي او څه داسې سیټ اپ یې نشتي چې آیا جلسه د چا په اختیار کې ده، څوک په څه کوي څوک په څه کوي، نو د یو پلانینګ په قید باندې نشتي. خو مسلم لیگ ځانه منډې وهي او جمعیت علما اسلام چې دی هغه ځان منډې وهي او دا نورې پارټیانې خو دومره دغه څه نشتي. خو شیرپاو خان څه نه سادل ده کې په سوات کې دغه لري، نو په درېیم پوزیشن خو هغه ورسره دی، نو کار دا دی چې په یو اتفاق سره یې دا دغه جلسه هینډل کړی وی. نو په دې وجه باندې چې دا ځکه چې د ماضي ته مونږ وګورو، ځکه چې د دوی دا ناکامي ده چې مسلم لیگ چې دی هغه خپلې هلې ځلې کوي، جمعیت علما اسلام چې خپلې هلې ځلې کوي، نو په دې وجه باندې دا یو ناکامه ښکاري. مننه عیسی خان خیل. عیسی خان خیل دا راته ووایي چې د پی ډي ایم جلسه ده او په دغه ټایم باندې په سوات کې د دریای سوات په غاړه چې د ګوجر سیکرټریټ کم بلډینګ وران شوی دی، نو په دې موقع باندې د پی ډي ایم جلسه هم ده. تاسو څه خیال لرئ چې په دې موقع باندې به د ګوجر قوم دا احتجاج څرنګه راوړي که نه؟ د ګوجر برادري چې کوم احتجاج جاري دی یا دغه د دې سره تعلق نشته، هغه ګوجر برادري بهلو کامیاب وه، ځکه چې دلته کې په دغه چې دی دا خو یو سیاسي روح دی، ځکه چې زیاتر د سیند په غاړه کوم جایدادونه چې اخیستي دي هغه خو د ګوجر په نوم باندې زیاتر نه دي، خو جلات چې دی هغه ویلی کېږي دا دي چې د سره د داسې مختلفو سیاسي کوم سرمایه‌داره خلک دی د هغو پیسې دي، د هغو په پیسو باندې چې جایدادونه یې اخیستي دي او نوم پرې دغه ګوجرو بعضې سرمایه‌دارو حسابېږي او دا جایداد د نور چا دی، نو د دې سره هغې هېڅ تعلق نه شي، دا خو سیاسي روح یې ورله ورکړی دی، ځکه چې په دې کې دا د کوټ فیصله ده، د کوټ اډر دی، نو د کوټ اډر چې دی هغه به خامخا حکومت مني، زموږ دپاره عدلیه چې قابل احترام ده هغه به حکومت هم مني او عوام به هم مني، ځکه چې کوټ کومې فیصلې کړي دي او کوي هغه خو د عوامو په مفاد کې کوي، نو دا خو د عوامو په مفاد کې یو فیصله ده، دا داسې نه ده چې یو کس ټارګټ دی یا چېرته مطلب دا دی یو خان ټارګټ دی یا یو ګوجر ټارګټ دی،
دا خو د ډاکینو والا تر کلام پور د سیند په غاړه باندې کوم غیر قانوني کوم دا تعمیراتي هغه بلډینګز دي او هغه هوټل دي هغه تعمیر شوي دي، نو دا خو یو ښه اقدام دی. عوام چې دی دا اپریشیټ کړی دی چې ځکه چې د دې سره به ډېر فایدې راشي د سوات سیند ته، د سوات قوم ته، ځکه چې د سوات اوبه چې د هغه ټوله ګنده شوي وه د دې د بې ترتیبۍ او د حکومت د خاموشۍ په وجه باندې چې دې خلکو دلته کې سیند په غاړه باندې چې دی هغه زیږونه کورونه جوړول یا بلډینګ جوړول یا هوټل یې جوړولې، ځکه چې هغه اوس هم د دې هوټلو او د دې کوم نکاس چې دی کوم ګندګي چې د هغه ټول دې سیند ته د هوټلو والا او د مختلف دغه چې دی هغه پلان کړي دي او دا ټول سیند یې ګنده کړی دی. بل دا خو د سیند حصه ده، تاسو چې په ماضي کې یا په ریکارډ کې وګورئ حکومتي ریکارډ کې، نو دا کم آبادیانې چې دي یا دا څه چې شي دا خو تقریبا دا د دې سړکه پورې چې دی سیند په خپله ویدو دا خو نو پکار دا د حکومت له شهره په دې باندې خاص ټریک ایکشن واخلي او د دې په دې کې حکومت سره چې دی دا قوم چې دی دا ولاړ دی او دا یو ښه اقدام دی. داسې نه ده چې په دې کې یو تن چې دی هغه سفر کېږي یا دغه نه به یې کول، ځکه چې دوی ته پکار دا دي چې یو سړي ته دا پته وي چې دا سیند دی، دا سیند بهیږي، زه د سیند حصه ولې اخلم که یو سړی وایي چې ما اخیستی دی. نو مین خبره دا ده ځکه چې تاسو وګورئ او دا خبره د دوی زه وایم چې صحیح نه ده که دوی دا وایي چې دا تاسو وګورئ په جیدات کې چې دی که نه په دې مختلفو قومونو په جیدات کې نوم د ختلي چې دي جیدادونه هغې کې دا سیند هم ختلی دی. نو بیا خو دغه ده چې د چا په کم خیل یا د کم خاندان په نوم کې سیند چې په دې سیند د ځان بیا له پاسه پول اچوي او په هغې د ځانه کورونه جوړوي. نو مین شي دا د هغوی کوم موقف چې دا صحیح نه دی، ځکه چې دا خو دغه دی دا د په دې کې فایده چې دا هغه د دې صفایي یا د دې کوم ځایونه چې موسمان کړي دي نو چې دا ختم کړی شي، د دې سره به اوبه هم صفا شي، دلته کې به زموږ سیاحت هم په ترقۍ شي، زموږ وطن به هم یو ښه طرف ته روان شي. نو دا د حکومتي یو ښه اقدام دی چې اوچت کړی دی په دې کې عوام چې هغه ولاړ دي. سره کوم د تاسو خبره وکړه چې هغه ګوجر برادري چې کوم د احتجاج جاري دی یا د هغې سره به څه دغه کېږي د PDM جلسه دغه نو خو یو سیاسي شوشه د هغې باندې د ګوجر برادرۍ په پایک باندې چې دی هغه مختلف سیاسي داسې بااثر افراد ولاړ دي او هغه له ډکټیشن ورکوي او په هغې طریقه باندې چې دی هغه دا احتجاج کوي او د دې د وجې نه یو ایشو جوړه کړله چې یاره دا یو د دې نه یو فساد جوړ شي د ګوجر په نوم باندې چې ګوجر برادري دي چې په دې کې د ګوجر برادري ته هېڅ نقصان نه شي. دا خو صرف یو کس دوه تنه دي هغوی چې دی هغوی زیږونه اخیستي دي هغه هم په خپلو پیسو نه دي، هغه د هغې کې که نیب والا تحقیقات وکړي نو هغه زما په خیال چې هغه به یو سیاسي مشر دی د هغه یا داسې نور څه کسان دي چې هغوی طرف ته به لاړ شي او په بیک باندې د ګوجر برادرۍ له پکار دا دي او زموږ لپاره قابل احترام دي. ګوجر برادري یو ښه مشران پکې هم شي، پوهه هم شي، نو هغوی ته دا پکار دي چې هغوی د دې داسې بااثر افراد په نوم باندې نه استعمالېږي، ځکه چې په دې باندې چې دی نو د ګوجر برادرۍ ته ګوجر قوم ته چې دی هغه نقصان دی او په حقیقت کې دا د ګوجر برادرۍ څه داسې څه مسایل وي یا څه دغه وي نو هغه حکومت داسې دغه نه دی ړوند نه دی، هغوی به د دې ګوجر برادرۍ د لپاره څه اقدامات وکړو یا عدالت چې کومه فیصله کوي نو هغه خو د یو قوم یا د چا خلاف نه دی کړی، هغه خو صرف د دریای سوات او د دریای سوات د کنارې باندې چې کوم غیر قانوني آبادیانې دي د هغې فیصله یې کړله چې دا لرې کوي. دا په ماضي کې تاسو وګورئ په ماضي کې سیلاب راغلی نو څونه نقصانات شوي نو د هغې سره هم تاسو وګورئ. نو ښه خبره دا ده چې په وخت سره چې دی د دې دغه روکتام وشي نو دا به د قوم او د عوام لپاره ښه فایدې